بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. سورة یونس 90 نمبر آیت. په دې آیات مبارکه کې د موسی علیه السلام هغه معجزه ذکر کیږي او هغه نعمت چې بکم کې موسی علیه السلام په دریای نیل باندې پورې وت، او په دویم نمبر کې هغه لوی نعمت ذکر کیږي چې د الله تعالی لوی دشمن دی وګو کې غرق شو ډوب شو. الله وجاوزنا امنګ پوریست ببني اسرائيل البحر بني اسرائيل لره په دریاب باندې فاتبعهم فرعون ورپسې شو په دې پسې فرعونیان وجنوده او د هغه لښکرې موسی علیه السلام پسې بني اسرائیل پسې فرعون د خپل لښکرو سره د کور نه راوتلی. تاریخونه نقل کړي دي چې کله دې مقابله کې فرعون ناکام شو او ښکارا په ښکارا باندې خلکو ولیدل چې موسی علیه السلام په حق باندې دی، او کم کسان چې مقابله لره راوستلي هغه هم ایمان راوړ. نو په دې ټیم کې فرعون د سختې ورختایي سره مخامخ شو او خیال دا و چې اوس د مصر هغه بربریت چې کوم زما په لاس کې دی هغه زما د لاس نه وځي او د موسی علیه السلام انقلاب کامیابېدلو والا دی. نو اوس یې بله لاره نشته، داسې صرف یوه طریقې ده چې په ناڅاپي کې چې دوی خبر نه وي په کورونو باندې حمله پکار ده او دوی د خپلو کورونو کې دننه شهیدانه ول پکار دي. موسی علیه السلام ته الله تعالی مخکې نه وحي کړي وه چې فرعون داسې منصوبه کړې ده او د کورونو محاصره به کېږي، تاسو د خپلو کورونو نه راوځئ. نو بني اسرائیل ټول د خپلو کورونو نه وتلي په هجرت باندې روان. کله چې دریای نیل ته ورسېدل مخکې دریاب او شاته چې کله دوی بیرته وکتل نو فرعونیانو چې کله کورونو اندازه لګولې وه کورونو کې څوک نه و، هغوی ته پته ولګېده چې کورونه یې پرېښي دي او چېرته روان دي. نو په هغه لاره باندې دوی پسې روان شو او دریای قلزم سره نږدې چې کوم دی نو شاته فرعونیان را روان دي، مخې ته دریاب دی. نو موسی علیه السلام ته الله تعالی وحي وکړله او د وحي کولو نه وروسته موسی علیه السلام دریاب په همسا باندې وواخو، هغې کې 12 لارې جوړې شولې، بن اسرائیل په هغه لارو باندې پورې وتل. کله چې سمندر کې لارې جوړې شولې او بن اسرائیل په دې باندې ور روان شو نو فرعون قوم هم ډېرو خلکو دا خبره ومنله چې موسی علیه السلام په حق دی، ځکه چې هغه دریاب ولا هم لاره ورکړه. نو فرعون ډېر چالاکۍ نه کار واخیسته، ویل چې نه د اوبو لار ما له راکړله، خو د موسی علیه السلام ملګرو چالاکي وکړله زمانه پې مخکې پورې واته. اصل کې د اوبو چې زه ولیدلم نو دا 12 لارې شولې ما له لار راکړه. په دې ټیم کې الله تعالی په ده کې یو غیرت راولاړ او راپس کېدی نه شو، چې راپس کېدی خو خلک پې پوهېده چې دا خو ستا له لار درکړل ته پې ولې نه ورځې. بیا خو خبره ښکاره کېده نو ځان یې کلک او بر دریاب باندې ور روان شو. کله چې فرعون لښکر مکمل د دریاب ته ورښکته شو هلته کې د موسی علیه السلام اخرني ملګري د اوبو نه پورته وختل د دریاب نه، نو اوبه را روانې شوې. چې کله اوبه را روانې شولې نو په دې منځ کې فرعون ته پته ولګېدې زما د غرق کېدو ټیم را ورسېد. فرعون کلمه طیبه شروع کړه. اول سر کې داسې وویل چې آمنتو ما ایمان راوړی دی، بیا د توحید اقرار کوي چې لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، نشته لایق ته عبادت بغیر د الله هغه ذات نه چې باقم ذات باندې بنو اسرائیل ایمان راوړی دی. ښایسته ښایسته جملې استعمال کړي. وانا من المسلمین او زه د تابعدارو نه یم. په دریو جملو کې د خپل ایمان اظهار یې وکړ. ترمذي شریف روایت کې دي چې کله دا الفاظ فرعون ویلو جبرائیل السلام را ورسېد او خټه راواغستله دته په دې خوله کې ورویشتله چې اوس کلمې مه وایه، دومره ګدي ګدي کلمې اوس مه وایه. کوم چې د کلمو د ویلو ټیم هغه ټیم تا مس کړی دی، اوس ځنکدن ټیم دی، د غرغرې ټیم دی. حدیث مبارک کې دی چې د انسان توبه د هغې پورې قبلېږي تر څو پورې چې غرغره شروع شوي نه وي. او غرغره د انسان دې ته ویلی کېږي چې کله د ځنکدن حالات شروع کېږي مخامخ دته فرشتې راشي، دې فرشتې ویني چې فرشتې راغلي او د هغې نه بعد دې کلمه وایي یا څه اقرارونه کوي، اظهارونه کوي، وصیتونه کوي، یوه خبره قابل قبول نه ده. دغه ټیم کې د آخرت احکام شروع شو، اوس دنیایي امور په دې ځای باندې ختم شو. فرعون هم دغه شان د غرق کېدلو ټیم یې چې راغی او مخامخ دې ته فرشتې را حاضرې شوې ساه اخیستلو دپاره.
نو د کلمه شروع کړله جبرائیل السلام خوله کې خټه ورويستله دې دپاره چې د الله تعالی رحم په جوش کې را نشي او دې بچ پاتې نشي خامخا غرق شي دې مړ شو او د ایمان نصیب نشو. نو که تاسو خیال کوئ د کلمې خو ویل او په درې جملو کې د خپل ایمان اظهار هم کړی دی لیکن دې کس ته څوک مسلمان ویلی نشي څوک نشي ویلی چې فرعون مسلمان مړلی دا څوک نشي ویلی ځکه چې ځنکدن والا کلمه معتبره نه ده ډېر دا مسلمان مشو او بدې د امت اجمام ده د قرآني آیاتونو نه هم معلومیږي چې فرعون کافر د دنیا نه تللی دی او ایمان یې معتبر نه دی دغه کلمو کار نه دی کړی. د دې سره دا مسله هم معلومه شوله چې کله د انسان ځنکدني او ځنکدن په حالاتو کې دی وصیت کوي د غرغرې په ټیم کې خو د غرغرې ټیم پیژندل ګورې دا چا کار نه دی دې کې ډېر خلک خطا کېږي هم. نو چې کم کس صحیح دا ټیم پیژني هوښیار کس او دې کس ته ناست چې دی وفات کېږي نو په دغه ټیم کې دی مړي د کم کس چې ځنکدن دی که داسې بېکار الفاظ یې د خولې نه وتل هم دې باندې به د کفر اطلاق نشي کولی چې کافر شو اگر که په الفاظو کې ظاهري مطلب څه خوشې غونته معلومیږي لیکن دا حالات داسې نازک دي چې کېدی شي دې به صحیح خبره کوي لیکن الفاظ به صحیح نشي ویلی او داسې ډېر واقعات د بزرګانو هم نقل دي چې په هغې باندې به سخت حالات راغلو ځنکدن په ټیم کې څه داسې جملې به وویلې چې خلکو به شک ولاړ شي چې که څه چې د ایمان نه وغوښت بیا به دې په وش کې راغی د خپلو خبرو وضاحت به وکړي زما مطلب داسې نو خلکو به ومنله چې دا خو بیخي د ایمان اظهار و لیکن الفاظ یې پوره نه شو ویلی دغه ټایم کې خوله دومره پوره کار نه کوي وجود کمزوری شوی نو که په دغه ټایم کې چا نه خوشي الفاظ وځي هم د کفر اطلاق پې نشي کېدی چې کافر شو بلکې جنازه به یې کېږي شرعي مسنون کفن به ورغونډولی کېږي جنازه د مسلمانانو سر دفن کول دا ټول احکام به صادریږي او دغه وینا له به اعتبار نه وي بلکې د دې به یو ښه تعبیر کولی شي چې کوی ښه څه ویل خو نه ویلی شو او که کم کافر په دغه ټایم کې کلمه ویله نو هم کلمې له به اعتبار نه وي. په دې کې ځینې خلکو د قوم پرستۍ په جذبه کې دعوه هم کړې ده چې فرعون په ایمان سره مړلی ځکه چې دا الفاظ یې ویلي دي. تفسیر روح المعانی په هغې باندې سخت رد کړی او وایي چې د قرآن د دې ښکاره آیاتونو نه چې جبرائیل السلام ورته دا الفاظ هم وویل چې الآن وقد عصیت قبلو اوس دا خبرې کې مخکې د نافرماني کړې ده وکنت من المفسدین او د ورانکارو خلکو نبي ته یا د نبی علیہ السلام نور روایت چې کوم بده باندې دلیل لري دا ټول نه معلومیږي چې دا مؤمن نو کافر دی. نو تفسیر روح المعانی وایي چې یا خو د دې د خبر دغه ویناګانو خطا تعبیر او تعویل وکړي شي او یا دا د دې خبر ترې سوچه غلطي ویل چې چا هم دا عقیده چې فرعون مسلمان مړلی د دې سوچه غلط ویل چې دا کس غلط دی ټیک سړی نه دی. نو الله تعالی وایي فاتبعهم فرعون ورپسې شو بدی پسې فرعون و جنوده لخر د فرعون بغيا د وجه د زیاتینا و عدوا او د ظلم د زیاتی او د ظلم اراده ځان سره کړی و او روان بغيا او عدوا ظلم زیاته دې کې لکه کې فرق شته. علماء لیکلي دي چې بغيا هغه زیاتی ته ویل کېږي چې کم تعلق د عقیدې سره او عدوا هغه ظلم ته ویل کېږي چې تعلق د انسانانو سره. فرعون چې د کور نه راووته د موسی علیه السلام پسې روانو نو د دوی ارادې وي بني اسرائیل وجل اسلام ختمول او کفر غالب کول نو ولنې کفري عقیدې د نشریاتو دپاره کار کول د هغې دپاره وتل دا بغیان شو او د بني اسرائیلو شهیدانول د عدوان شو دا پکې یو قول دی. دویم قول دا دی چې بغیان د الله تعالی حقونو د خپلو لاندې کول او د هغې مخالفت کول دا بغیان دی او عدوان د انسانانو حقونو مخالفت کول او انسانانو حقونو یرغمال کول دا عدوان دی. حتی در هغه پورې اذا ادرکه الغرق تر دې چې راګیر کدلره غر کېدو به پرې روان شو. دې ځکه کې تفسیر یسیر هم یو واقعه لیکلې ده اگر چې ډېره مستند نه ده. دی وایي چې کله د فرعون د غر کېدلو اراده الله تعالی وکړله نو دی له جبرائیل السلام په انساني شکل کې راغی او ورته وویل چې یاره د یو مسالې تپوسلو له راغلی یم ته ډېر لوی سړی په مصر کې نو ته ورته ویل صحیح ده خبره که اوس به جواب درکړم. ده ورته وویل چې یو سړی ډېر سخت نمک حرام او ناشکر انسان او دومره ناشکره چې فرض که ته یو غلام په بازار کې پیسو باندې واخلې وړوکی ماشوم کور ته یې راولي دا ښه طریقه باندې ساتي د ځان شان کپړې وله جوړې او خپل ځان سره به خوراک کې کښېنې څنګه حقونه چې ستا دي دا پوره د ماشوم ته ورکړي دی غټ شي ظلمې شي او چې کله دی ظلمې شي نو د خپل مالک ته ووایي چې ته زما غلام یو زه دې مالک یم. دومره نمک حرامه سړی فرعون ته ویل څه دي خیال دې سړی څه کار وکړي
فرعون ورته ویل یاره زما پس فیصله او فتوا خدا ده چې دا سړی د ژوندې په اوبو کې ومنډلی شي او دنیا دې ته وزګاره شي. نو د جبرائیل السلام ورته وویل داسې کار وکړه چې زما په کلي کې داسې یو سړی شته او زه په هغې باندې عمل کوم، لیکن داسې کار وکړه چې ما له یو خط ولیکه او په خط باندې دستخط هم وکړه چې زه بیا وایم چې ما له فرعون فتوا راکړله چې څوک مخالفت نه کوي. فرعون ویل صحیح خبره ده، داسې کاغذ راله راوړه. نو جبرائیل السلام یو کاغذ راواغستو دغه شان داستان یې پکې ولیکه او فرعون په هغې باندې خپل مهر ولګه او دستخط یې پرې وکړو چې زما فتوا دغه شان کېده چې په اوبو کې دې ومنډلی شي. کله چې د اوبه روانې شوې د کلمې ویلې نو جبرائیل السلام ورته هغه خط هم وښودو او ورته یې وویل چې دا هغه حکم دی، هغه فیصله ده د خپل ځان دپاره په خپله انتخاب کړې ده. ته یو کمزوری مخلوق وي، اول نه وي بیا الله را پیدا کړي، قسمه قسم نعمتونه یې درکړلو، ځوان شوې، د مصر حکومت یې درکړو او چې کله د مصر حکمران شوې تا وویل چې زه خدای یم، دومره غټه دعوه دې وکړه. نو ستا دا جرم د هغه سړي نه ډېر زیات دی چې کوم مالک ته خپل غلام ووایي او ځان ته مالک وایي، د هغې نه ډېر زیات دی په نسبت ستا باندې. نو ستا منډل په دې اوبو کې پکار دی او د هغې نه بعد چې ته کلمه شروع کړه نو هغه خټه وربیسته او خولې وله بنده کړه، بیا دی مړ شو. قال نو فرعون ویل آمنت، ما ایمان راوړی دی، انه لا اله، یقینا نشته لایق ته عبادت الا الذي، مگر هغه ذات ته آمنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړی دی په هغې باندې بني اسرائیلو، بس هغه ذات د عبادت لایق دی، نور څوک نشته. نو خپله خدایي ځکې من پکړه. وانا من المسلمین، او زه د مسلمانانو نه یم. الآن، آیا وس، یعنی ورته وویلی شو، دته وویلی شو، قیل ټکی پکې پټ دی، ورته وویلی شو. چا ورته وویل؟ نو بس یو فرشتي ورته وویل. کمې فرشتي وویل؟ د ترمذي شریف د روایت نه معلومیږي دا چې دا به جبرائیل ځکه چې ترمذي شریف په روایت کې دا دی چې خټه ورويشته، نو چې دې خټه ورويشتله نو کېدای شي دا خبره ورته هم دی کړي. نو ورته وویل چې الآن وس وقد عصيت، یقینا تا نافرماني کوله قبل د مخکې، وكنت من المفسدين، او تبي دورانکارونه، مفسد ورانکاری. فساد خپله پښتو کې معنا ده ورانکاری. دورانکاری دوه قسمونه دي، غټ قسمونه یې دوه دي او د دې فساد د پیژندلو انداز داسې دی، هر کافر چې کوم دی کافر مسلمانانو ته مفسدین وایي او یا په خپله ژبه کې ورته د دې مناسب الفاظ استعمالوي، نور الفاظ ورته استعمالوي مسلمانانو دپاره. هر کافر دا دعوه کوي، لیکن کافران په خپله باندې مفسدین دي. نو چې کله د فساد صحیح تعریف وشي نو دا مفهوم بالا واضح شي. د دې حاصل دا دی چې مسلمان انسان چې کوم دی نو په دنیا کې انسان د دوه څیزونو نه مرکب دی په غټه سطحه باندې چوالی، یو عناصر یا اربعه دي، د هغې نه علاوه په غټه سطحه باندې چې انسان راواخلي نو دوه حیثیت لري، یو د جسم بل د روح. نو دا جسم چې کوم دی د دې ځان له ضرورت دي، دې ته د خوراک ضرورت دي، دې ته د اوبو ضرورت دي، د ډېرې ګرمۍ نه محفوظ کېدل، د ډېرې یخنۍ نه ځان محفوظ کول، کورونه، کپړې، دا د جسم ضرورتونه دي. او دویم روح دی، د روح ضرورت پوره کېږي په دین او شریعت سره، چې کله په دین او شریعت باندې دی عمل کوي نو روح ضرورت یې پوره دی، او که په دین باندې عمل نه کوي نو روح غذایي خرابه ده او روح یې مریض او بیمار دی. کله چې روح بیمار شي نو انسان ته هېڅکله هم سکون او اطمینان نه حاصلېږي. د ښکاره علامات دي. په دې وجه باندې لوی لوی کافران او لوی لوی بادشاهان هم چې کافران او یې مسلمانان نه یې باغیان یې، د تمامو سهولتونو او وسایلو باوجود دې ته هېڅ قسم سکون او اطمینان نه حاصلېږي. دی په دې ارمان باندې چې ټایم تېر کړم، ټایم تېرول په سوچ کې او ټایم پرې نه تېرېږي. د دغې په مقابل کې یو نیک صالح انسان ټول ورځ په غرمه باندې بدیاړي کوي یا به یو جیل کې بند وي، لیکن چې کله دا نیک سړی ښکلی ټایم پرې تېرېږي هېڅ ټینشن ورته نه وي. دا د دې خبرې دلیل دی چې د روحانیات برابر دي او د اولني کس د روحانیات کمزوري دي، خراب دي. نو دغه د انسان دوه حیثیت شو، روح او جسم. کم انسان چې د روحانیاتو مخالفت کوي، د روحاني غذا مخالفت کوي، یعنی د دین او د شریعت مخالفت کوي، دا ټول نه لوی مفسد دي. ځکه دا روح اصلي شی دی او جسم عارضي دی. روح د مخکې نه موجود زمن، خو زمن جسم وروسته راغی دنیا ته او د هغې نه بعد روح دې کې داخل شو. بیا به 100 کلونه وروسته زمونږ دغه جسم په خاورو کې خاورې شي او روح به بېرته لاړ شي. دا روح اصلي شی شو، دا بنیادي شی شو، او جسم د دې دپاره یو عارضي شی شو، مستقل نه دی. نو چې کوم شی د روح دپاره ضروري دی ته به هغې باندې حملې کوې او د هغه روح هغه غذا خرابې، د روح هغه ضروریات ختمې، دا د ټولو نه غټ مفسد شو. نو په دې وجه کافران د ټولو نه غټ مفسدین او ورانکاري دي. په دویمه مرحله کې انساني ضروریات چې څومره دي، که هغه فرض که د انسان تر خوراک ضرورت فصلونه څوک خرابوي،
د کار کسب کم روزګارونه پیشي دي اسباب د ژوند دي تجارت دی کم کس په دې باندې حمله ورکیږي او دا خرابوي دغه شان د چا کورونه خرابوي فصلونه ورله سیزي خرابوي ورله نو دا ټول مفسدینو کې راځي ورانکاري کې راځي لیکن د اولنې ورانکاري ډېره زیاته ده په نسبت د دې ورانکاري ځکه رات به ورانکاري د جسم دشمن دی او جسم عارضي دی او اولنې د روح دشمن دی او روح بنیادی دی نو په دې وجه باندې جبرائیل السلام پیراون ته وایي چې وکنت من المفسدین ته د ورانکارونه د بدوانه حیثیت باندې ورانکار د بنی اسرائیل ژوند خراب کړي او ردی نمازداري دشمن د دې نه بعد پیراون غرق شو په بوکې ډوب شو تاریخونه لیکلي دي چې پیراون خپل روب او خپل بربریت دسي په خلکو باندې منلو او دا خلک بنی اسرائیل دومره يروري خراب کړي د خپل بنیادی نشریاتي ادارو په لار باندې چې د موسی علیه السلام په دې انقلاب کې پیراون غرق شو او پیراونیان ډوب شو لیکن د بنی اسرائیل په کې بیا مشک چیرې دا پیراون کې د شي نه ډوب شوی ځکه هغه ډېر قیمتي سړی او د کار سړی او کې د شي د بو کې لار پیدا کړي په بل لار باندې تللی دا هم د ډېرو روایتونو دا واقع ثابت ده نو دې غر کېدلو کې بیا غوي شک او چې کې د شي نه غرق شوی او کې د شي په بل لار باندې بیا راوځي او تشویش به هم ظاهراو چې دا پیراون بیا را پیدا شو بل ځکه نه راووت چې لا بیا بس کېږي نو الله تعالی د بنی اسرائیل د اطمینان د پاره د یقین د پاره په دغه ټیم کې چې کله پیراون غر کېدن نو د تیدا هم ویل چې فل یوم ننجیک ببدنک نن ورځ به موږ نجات ورکو ستا بدن ته یعنی ستا بدن خاوري کوونه په دې بو کې ډوب پاتې کوونه لتكون لمن خلفك آیه دې د پاره چې د هغه چا د پاره جستان ورسته دي آیه یو نشان نو ډېر روایتو لیکلي دي چې د دین ورسته پیراون وبورا گزار کو غاړي ته راوښت او د سمندر په غاړه باندې خلکو پیراون په خپل سترګو باندې ورید د پیراون په لحاظ په قاهره کې کم په عجایبګر کې پروت ممکن ده چې هم دغه پیراون دي اگر چې بده باندې صحیح سند نشته چې دغه سړی پیراون دی کنه دی لیکن غالب ادا ده چې کې دي چې پیراوني صحیح سندونه پکې نشته نو د دې وروسته دا را گزار کړل شو او بیا دا غینه بعد خلکو وړي د جایب کې خیر د قیامت پورې خلک یې نه په مختلف زرایو منسو کې خواله زی سو کې بنور زرایو باندې یې د دې لپاره د لاش پروت او خاوري کېږي نه لتكون لمن خلفك آیه دې د لپاره چې د هغه چا د پاکستان ورسره یو عبرت نه خد عبرت نو عبرت به د چا د لپاره شي هغه خلکو د لپاره به عبرت چې کوم د دین دشمنی کوي نو دین دشمنی کې پیراون دومره وسایل سره وکړل نو دغه انجام شو او دا خلکو به د عبرت نشان دی چې کوم خلک د خدای دعوی بیا کوي هغه د لپاره زبردست نشان دی چې غینه بیا په اخره کې د څه جوړیږي وان كثير من الناس او یقینا ډیر د خلکونه عن آیاتنا زمون د نخونه لغافلون خبر دي آیاتنا دا آیات د جمع ده نو دینه معلومیږي دا چې الله تعالی د قدرت او د عبرت ډیری نشانې نور مشته د پیراون واقعي یو نمونه شو ولدین علاوه نور مشته او د دنیا اکثری خلک د دې نه خونه نه خبره دي او د پته نشته چې اسلام په دشمنی کې څومره خلک تباه شوي غرق شوي دي